ټولنا اول د اسلام بنیادی 15 ارکان دي اهم چې دا ټول دین او اسلام په دغه 15 ارکانو باندې قائم او دائم او ولاړ دی چې هغه ته بنیاد ویل کېږي بنیاد په هغه 15 ارکانو کې چې هغه ته ارکان اسلام ویل کېږي او په حدیث کې محبوب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دا اغي ذکر فرمایلی دی په هغه 15 ارکانو کې یو اهم رکن او 15م رکن هغه حج دی حضور مبارک فرمائی بنی الاسلام علی 5 خدای پاک جل جلالہ د اسلام بنیاد ای خود دی په 15 شیانو باندې اول نمبر شهادت او گواهی دا د الله جل جلالہ په توحید او د حضور مبارک علیہ السلام پر رسالت باندې اول نمبر رکن ایمان بالله ورسوله هغه دا دی چې دا د ټولو شیانو لپاره شرط دی دا غي نروستو دویم رکن صلاح منځ دی بیا دریم رکن زکات ورکول دی پکال کې یوزل بیا سلورم رکن صوم یوم میاشت روزه دا او په هغه 15 ارکانو کې یو رکن 15م نمبر الحج حضور مبارک فرمایي چې هغه حج دی د حج حکم دا فرض دی قرآن نم ثابت دی او په کثیر تعدادو باندې محبوب خدا رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د صحیح احادیث مبارکو نم ثابت دی او د حج د فرضیت هجری چې حضور مبارک صحابو ته اعلان او فرمایا چې حج پتا سو باندې فرض شو د صحیح قول مطابق د علماء محدثین و مورخین و اتفاق د حج د فرضیت په کال باندې آغا نهم کال د هجرت دی کله چې حضور مبارک اتکالا په مدینه منوره کې تیر کړه او نهم کال راغی دیته د هجرت نهم کال وای حدیث ارتوایما او دا حدیث امام مسلم په خپل صحیح مسلم کې دا حدیث مبارک سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ ابو هریرہ نے روایت تے هغه مبارک سے فرمائی دا نهم کال د هجرت دا حج د فرضیت کال دی په دې کال باندې فرض